چې بني اسرائیلو کې یو ډېر زیات نیک سړی و. چې کله وفات کېده نو ښځې ته یې ویې ښځې ما په دې ځنګل کې یو سخی پرېښې ده، هغه مې الله سره امانت کړې ده چې زما دا ماشوم بچی کله لوی شي نو دی به لاړ شي او هغه سخی به راولي، هغه نه به غوا جوړه شوي او خپله پیده کې به یې راولي. د هغې نه پس دا سړی مړ شو. دغه ماشوم چې کله بالغ شو نو ده به مزدوري کوله. د مور ډېر زیات تابعدار و، دیندار او نیکو، چې پیسې به یې وګټلې 3 حصې به یې کړې. هغه یو حصه به یې په خپل ځان باندې لګوله، یو حصه به یې په مور باندې لګوله، یو حصه به یې د الله په لار کې خیرات کوله. خو بیا یم جون په سختۍ باندې تېرېده. یو ځل ورته مور وی بچې ځنګل ته لاړ شه او ستا پلار ستا دپاره الله سره یو غوا امانت کړې ده، لاړ شه د ځنګل نه هغه غوا هغه سخی به غوا شوې هغه راوله. دې ځنګل ته لاړ، ټول ځنګل یې لټ پلټ که خو غوا یې پیدا نه کړه. واپس راغی، مور ته وی چې مورې ما خو ځنګل لټ پلټ که خو ما غوا پیدا نه کړه. مور ورته وی بچی دوباره ځنګل ته لاړ شه او اواز به وکړي چې یا الله زما پلار تا سره زما دپاره یو سخی امانت کړې ده، الله هغې پسې راغلی، تا له به په خپله باندې غوا راشي او چې غوا دله بچي راشي د غوږ نه به یې نیسي د غوږ نه او کور ته به یې راولي. دا لک لاړ ځنګل ته وی یا الله زما پلار تا سره یو سخی امانت کړې وه، الله د هغې نه به غوا جوړه شوي، پروردګار هغې پسې هغه امانت پسې راغلی مال یې راکړه. خو چې دا واضح وکړه یوه مزیداره غوا ده چې تا ورته کتل دا به وي چې داسې ده لکه بلکل د سرو زرو په شان خشته او داسې په منډه باندې راله ډانډه لکې او د ده په خوا کې بلکل ودرېده. د الله شان ته ګوره خبرې شروع کړې. ده ته وی راځه زما په دې املا باندې سور شه چې دې ورسوم. دې ورته وی نه ستا په شا نه سورېږم، زما مور ما ته ویلي چې د غوږ نه به یې نیسې او راولې به، نو چې ستا په شا سور شم خو د مور خبره نه منلی کېږي، د غوږ نه به نیسم. هغه غوا ورته الله ګویا کړه، ورته وی که تا د مور خبره نه وه منلې او زما په شا باندې سور شوی وې تر قیامته پورې به مې د دې ځنګل کې منډې درکولې، او ته چې د مور دومره تابعدارې نو چې ته دې غر ته وویې دا غر به هم تا سره روانېږي. غوا یې د غوږ نه ونیوه او غوی کور ته راوسته.